ګرانو کتونکو سلامونه علب خان شیرپا یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی او چې رمضان المبارک یو بیا پکې پیملی بنسپتي وي دا وګورئ دوکانونو ته روان دي باقاعده دلته کې لوی سټور دی او دا تاسو وینئ چې دا رشکې ډکېږي ډاټسن ډکېږي سوزکي ډکېږي دا 400 کې نو د دې مانګ چې کم دی ولې زیات دی چې یو ریټ کې ښه دي یو ذایقه کې ښه دي لکه غوړوالی چې کم دی نو هغه منلی شوی دی پیملی بنسپتي باقاعده تیل چې کم دی نو هم د دې شته په پیکټو کې هم وي ډبي چې کم دی نو سیریز هم شته دړیز هم شته او ورپسې چې کم دی نو بیا غټ غټ ټیمان هم چې کم دی نو هغه خو هم شته دی نو دا ګرانو کتونکو دا مې اوس په دې لار تېرېدم او دا دوکانونو ته چې کم دی نو باقاعده دا سوزکي ډکېږي رشکې ډکېږي ډاټسنې ډکېږي نو پیملی بنسپتي زموږ دپاره د فخر خبره دا ده چې د دې کم مالکان دي د 400 دي او ډیر د مینې ډک خلکه په غریبانانو باندې مین خلکه چې هره روژه کې په سوونو نه په زرګو خاندانونه چې کم دی نو هم د ځان سره پالي د دې په وجه باندې دا دعاګو دي بیا دې سره سره مدرسې دې سره کونډې نو د ډېرو خلکو سره ښېګړې کوي او دا ما نن نه څو کاله مخکې دا خبره چې کم دی نو هغه حاجي صاحب د الله پاک وبخي الله پاک ته جنتونه ورکړي کراچۍ نه را روانو سره د زامنو دې دنیا نه لاړل رخصت شو نوری په دې دنیا نه وه خو یو سلسله پرېښې ده بیا د هغوی رور چې کم دی نو هغوی چې په کم سسټم کې لګیا دي همدغه وجه ده چې د 400 کم دوکان ته ځي نو پیملی بنسپتي به پکې پراته وي ډېرې پروپیګنډې هم ورپسې وشولې مختلف قسم چې کم دی نو زم خلکو دوکه کړم په پیملی بنسپتي باندې بیا ما په هغې باندې معذرت وکړو په هغې باندې بیا ما باقاعده معذرت وکړو چې یاره داسې نه وه خو سازش وي یو کمپني یا یو برانډ چې کم دی بل برانډ د ناکامه کېدو یو خصه کیږي نو په هغې کې چې کم دی نو زه استعمال شوم نو پیملی بنسپتي دا یو ډېر لوی برانډ دی دې وخت کې په ټول پاکستان کې ښه خو 400 کې چې کم دی نو په هر دوکان کې به تاسو ته پیملی بنسپتي ملاویږي بالکل یې اغستی شئ په ریټ هم ښه دي توپان صاحب راشه که نه توپان صاحب سره به زه یو څو خبرې کوم زما سره یو ډېر تکړه سینیر تزینګر د حاجي صاحب باره کې یا د هغوی د دغه برانډ باره کې مونږ خو اچانک شانتې رالو تاسو ګورئ څه وینئ علب خان به دا چې د چا مطلب دا د غرې نو هغه خدای وبخي وفات شوی دی اکثر ما موږ سره د نورالوهاب په دوکان کې په نوراني کتابخانه کې ناست و په وخت ضرورت یې موږ سره هم ډېر هیلپونه کړي دي او یو ډېر ایماندار انسان و ډېر ښه انسان و خدای دې هغه له اته واړه جنتونه ورکړي خو د هغه نه بعد هم د هغه سلسله روانه رور کې هغه کوالټۍ رور کې بالکل هغه کوالټۍ شته د هغه خپل رور په نقش قدم روان دی او د دوی یوازې دې مسله نه داسې ډېرې کونډې ښځې دي چې هغوی مطلب دا رپرمنټ رجسټریشن شوي او منتلي ورته هغه کونډې چې د هغوی د انکم څه سورسز نه وي هغوی سره باقاعده امداد کېږي دغسې یتیمانان یا معذوره خلک چې کوم دي هغوی سره هم دوی مطلب دا چې خپل امدادونه کوي او په رمضان کې چې کوم دی نو په رمضان کې هم دلته یو سلسله روانې په دغه وجه چې پیملی بنسپتي نن سبا په هر دوکان کې پیملی بنسپتي خو نن سبا علب خان به دغه روي لکه په پاکستان کې چې وګورو په ټول پاکستان کې ډالډا او شمع خو پیملی هغه مقام ونیوه نن که په یو دوکان کې ته ګورو چې 50 ډبي پکې شمع پراتي نو پیملی و پکې 100 پراتي او بل د دې بنیادي مسله چې کومه ده نو لږه د ریټ هم ده که نه د نورو کمپنو په نسبت د دوی شی هم معیاري دی او ریټ هم ډېر ښه دی ګرانو کتونکو تاسو چې غوړي اخلئ دې روژه کې تاسو پیملی استعمال کې تاسو وګورئ ریټ هم ذایقه هم یعنې ذایقه مطلب ده چې کوالټي چې کومه ده نو هغه ډېره مهمه ده دا زما اړه غواړي ښه دا ما چې دلته کې پروګرام کې دلته زه نه څوک پیژنم خو بس په دې لار تلم دا ګاډي ډکېدل نو ما یې چې په دې پیملی بنسپتي باندې خبرې وکړم خو زموږ دپاره د فخر خبره دا ده چې د 400 دی دغه مالک الله پاک ته دغه شانتې بریالي لري اړم ته ډېر خوشحاله دي په دې باندې چې زما فاونډیشن دی ما چې څونه غریبانان ورته مخکې په ګوته کړي دي هغې پاللي دي نو تاسو به وایي چې دوی په هغه تناظر کې خبرې کوي هرګز په هغه تناظر کې نه پیملی بنسپتي استعمال کې یو دوکان ته لاړ شئ تاسو چې دی رمضان کې اخلئ نو تاسو پیملی بنسپتي والئ وګورئ ریټ ته هم وګورئ په دې ګرانۍ کې چې کم دی نو هغوی ډېر مناسب د هغوی ریټ دی لږه ګټي خو تلې ګټي او همدغه وجه چې نن دا برانډ په کراچۍ کې په ټاپ روان دی په لاهور کې په ټاپ روان دی پښتونخوا کې چې کم دی نو په ټاپ روان دی 400 کې هم چې کم دی نو هغې خلکو ته وایم چې تاسو
خو هم دا ټاپ ته ورسوئ د دې استعمال وکړئ او د دې مالکان چې کوم دي دغه ذلي دي نو ځکه په موږ باندې حق جوړیږي او موږ پې فخر کوو په ما یو قطغن و چې ما په دغه ګدام کې خبرې وکړم دا غټ غټ ټیمان دي او دا روان دي ډېره مننه خوشحاله